تقوا چې دا د دې حکم قرآن بار بار کړی او الله حکم سره دا سوزه فرمایلی ایمان والو ته چې ایمان والو الله نه ویریږئ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو الله نه ویریږئ سزاینو کې داسې دي یا ایها الناس اتقوا ربکم سوره نساء کې لومبني آیات کې لومبنۍ جمله دا ده یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده اے خلقو اے ټول خلقو الناس کې ټول خلق شامل دي د الله نه ویریږئ د خپل رب نه ویریږئ هغه رب چې تاسو یې پیدا کړی یې د یو نفس نه او د دغه نفس نه الله پاک د هغه بیبي او جوړه هم پیدا کړې ده او سوره حج کې اولنۍ آیات چې دی هغه هم دې الفاظو سره دی چې الله فرمایلی یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم اے ټولو خلکو الله نه ویریږئ ځکه د قیامت زلزله دا یو لوی څیز دی یو دروند څیز دی دا د یېرې څیز دی داسې نورو ځایونو کې تقوا د الله یېرې ته وایي د الله یېره او تقوا چې ده دا فریض ته وایي ځان ساتلو ته وایي الله چې کوم څیزونه تا باندې حرام کړي او بند کړي دي او د کومو خبرو نه یې ته راګرځولی د هغې نه ځان ساتل او د هغې نه مخ اړول دې ته تقوا وایي ځکه د الله یېره چې د چا په زړه کې وي بیا به دغه زړه پاک وي پاک نو د دې پاک زړه توجه به ګناه طرف ته نه ځي بلکې د دغه پاک زړه توجه به د الله د حکم د منلو طرف ته د الله د فرمان بردارۍ طرف ته به دا زړه ځي مخکې ځکه تقوا چې ده د هغې تعلق د زړه سره دی تقوا دننه دی زړه کې تقوا د بهر د یو څو څیزونو نوم نه دی یعنې یو سړي غاټ پټکی والی نو دا متقي دی یو سړي غاټه ګیره فریخي ده او تسبیح لاس کې دي نو ګنې دا متقي دی یو سړی نفلونه او ذکرونه ډېر کوي ګنې دا متقي دی بلکې تقوا دا د باطن پاکوالي ته وایي الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه یو موقع باندې د تقوا حوالې سره صحابه کرامو ته بیان وکړو او بیا ورته دا فرمایل درې ځلې ورته دا جمله وفرمایله او په خپله دې ګوته باندې بیا د زړه طرف ته او سینې طرف ته اشاره کوله او فرمایلي التقوا ها هنا التقوا ها هنا التقوا ها هنا تقوا چې ده هغه دې ځای کې ده تقوا دا دننه په دې زړه کې ده کله چې زړه د الله نه یېرېږي نو بیا به ټول اندامونه د الله نه یېرېږي څنګه چې حدیث کې دا راغلی دي چې الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت الجسد كله واذا فسدت الجسد كله الا وهي القلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خبردار په دې بدن کې یو مزغه یو ټوکړه ده د غوښې کله چې دا د غوښې دا ټوکړه دا صالحی او روغی بیا به ټول بدن روغي او کله چې د غوښې دغه ټوکړه خرابه شي هغې کې نقصان راشي نو بیا به د انسان ټول بدن فاسد وي ظاهري طور باندې چې کله د انسان دا زړه حرکت بند کي کوم حرکت چې هغه د وینې پریشر دا کوي هغه بند کي نو دا انسان بیا ژوندی نشي پاتې کېدی بیا د یو اندام هم کار نه کوي کله چې زړه فیل شي بس او بیا موږ او تاسو ورو یاره حرکت د زړه حرکت یې بند شو بس لاړ بیا سترګې کار نه کوي بیا غوږونه کار نه کوي یو اندام هم بیا کار نه کوي دا څرنګې باطني طور هم روحاني طور هم کله چې زړه کې د ایمان او د تقوا نوري بهر اندامونه دی دا به ټول همدغه نور باندې چلیږي او هغه به صالحه چلیږي بیا به سترګې سم کار کوي بیا به غوږونه سم کار کوي بیا به ستا دماغ بهترین سوچ کوي او بیا به ستا خوله او ژبه دا به صحیح طریقې سره ګړېږي چې کله دننه خراب دی زړه خراب دی هغه کې نور نشته د ایمان هغې کې د تقوا نور نشته هغې کې د الله یره نشته نو د دغه زړه اثر به بیا بهر په اندامونو باندې دا کېږي چې بیا به ستا غوږونه غلط استعمالیږي بیا به ستا سترګې او ستا ژبه او ستا دماغ دا ټول به غلط استعمالیږي